پریکړې حد هغه جبه په چاړه د قصاب پریکړې حد هغه جبه په چاړه د قصاب د حق خبره چې د زور مخکې کولی نشي زما د 400 غیرو پښتنو څنګه چې تاسو ته پته ده چې په 400 کې د پراپرټ ډیلر اسوسییشن سره کم ظلم شروع دی د څو ورځو نه د هغې به شاید تاسو ته علم وي خو تاسو ته به دا پته نه لګي چې په 400 کې کم ټیمو ناست دی کم ډي سي ناست دی دلته د یو منسټر صاحب په ایما باندې ناست دی او دا ټیمو هغه منسټر صاحب له هفتوار پیسې ورکوي ماهانه له پیسې ورکوي د هغې د وصولولو دپاره هغه دلته خو کم باعزته خلک دي کم د دې ځای بااثره خلک دي په هغې باندې اف آی آر یې کړی دي هغې بلیک میل کوي د هغې باندې چې کوم اف آی آر کړی دی نو هغه 419 420 دی چې هغه اف آی آر خلک په مافیا باندې کوي هغه خلک په پراډیانو باندې کوي نو آیا د 400 دا معزز خلک دا پراډیان دي یا دا غله دي زه دې ټیمو ته وایم چې ټیمو صاحب ته په خپله غلي دلته د 400 چې ستا کوم کار دی په اوسه پورې په هغې کې څه کړي دي هغه تر اوسه پورې هغه ډیرانونه دا صفایانې ستا د سینیټیشن کار دی ته ما ته وښایه تا دا اوسه پورې کړی دی زما وروڼو د دې مطلب دا دی د دې اف آی آرو چې دا د دې پراپرټي ډیلرانو نه دې پلاټونه اخلي ځای په ځای تاسو وګورئ دې دا مطلب دی چې تاسو به موږ نه انوسي اخلئ تاسو به موږ نه دلته چې کوم انوسیز واخلئ تاسو به په دغه کې موږ له پلاټونه راکوئ زما وروڼو تاسو وګورئ په کې پي کې کې بل ځای کې په یو پراپرټي ډیلر باندې چېرته اف آی آر نه دی شوی که اف آی آر وشو نو صرف په 400 کې وشو نو دا ولې وشو دا ځکه وشو چې دلته دا ټیمو کرپټ دی دا غل دی او دا دلته په څو سیاسي خلکو په ایما باندې ناست دی موږ دې ته ویو چې زر تر زره دې دا ټیمو د دې ضلعې نه لرې کړی شي که نه انشاءالله آینده به جماعت اسلامي ټول ملګري د دې پراپرټ ډیلر اسوسییشن سره ملګرتیا کوي دې سره به ودرېږي او دا کم ډي سي او دا کم ټیمو چې دی انشاءالله د ده به موږ د دې ځای نه په بېعزتۍ رخصتوو تاسو سره منظوره ده که نه بله زه دې ته وایم حکومت ته چې یو خوا خو دا عوام د کرونا د وجې نه وځپلی شو یو کال یې د هغې په وجه روزګارونه بند کړی شو اوس پې تا دا ایټم بم راوغورځاو چې دلته تا یو ټیمو راوستی دی چې هغه د دوی معاشي قتلیام شروع کړی دی لحاظه زه حکومت ته دا خواست کوم چې دې ټیمو او د دې ډي سي خلاف دې ایکشن واخیستی شي او د دې خلاف دې کاروایي کړی شي چې دوی څومره کرپشن د 400 نه کمې پیسې اوچتې کړي دي چې هغه یو روپۍ ته موږ واپس 400 ته راوړو واخر دعوانا